هغې کې زمونږ پولیس شیشه خپل شروع کړی دی د حال سوراخ یې نه دی میلاو شوی. موږ دا وایو چې یاره دا ماشوم دغه دی ته څنګه تللی دی او چا خېژولی دی چې په دې کې زموږ سره مکمل زموږ سره چې کوم دی زه د ډي پي او صاحب نه درخواست کوم چې په دې کې د هغه جدا ټیم تفتیش کړي چې هغه د دې مکمل موږ له رپورټ راکړي او موږ ته چې کوم دی زموږ سره په دې غم کې ستاسو د علاقې یو وړوکی غوندې ماشوم 15 کلن چې علاقه کې تجارت څه نقصان هم نو حافظ قرآن هم نیک یو ماشوم که چا وله د کم ورکړی دی یا چا په سازش باندې بوتلی دی نو څه وایي تاسو چې دا څه روان دي په دې ماشوم په رشکوجي زم په سازش باندې چا بوتل په دغه لارو چې بوتل چا بوتل د هغه ځای ولنه غورځو او دغه ټیم د دغه ځای د خطو دی نه دا خو د روژه ماتې ټیم دی جي پوه شوې لکه په دې کې خبره وره زه د ډي جي صاحب نه د ډي پي او صاحب نه دا دغه کوم چې هغې د دې له یو جدا ټیم تفتیش کړي چې هغه موږ ته د دې هلکه پوره رپورټ راکړي. خلک ورپسې څومره خفه دي؟ خلک خو ټول زیات موږ خفه یو ټول په کورونو کې چې کوم دی زموږ کره غم دی چې احتشام یو ښایسته قاري و حافظ قرآن و او ختم تیم نیمګړی پاتې شو او هغه چې کوم دی هغه تړو ته وختو چې هغې کې چې کوم دی زه تاته دا وایم چې د هغه د زناورو ځای دی نو که چېرته احتشام دغسې د میوې یو بوټی وی یا بل یو څه خبره وی هغې له تلی وی مونږ به دا څرګنده کړې وه چې زه یاره احتشام دې ځای ته راغلی دی دې میوې له راغلی دی لهذا هغلته کې د هېڅ قسمه د دې خبرې څه خبره نشته یو تور بنجان دي او یو تور خړې ګټې دي چې په هغې کې زه تاته دا وایم چې یو غټ او زړور سړی ومي نو هغه هم نشي چوکېدلی. په دې کې 100% چانسز داسې دي چې د دې شاته سازش دی په 100 کې اوس ویلی نه شو چې زمونږ چې کوم دی خبره وره زمونږ خو لکه په دې خپل پولیس باندې یقین دی چې یاره دوی به زموږ چې کوم دی خبره وره څه امداد چې دا به زموږ سره کوي مونږ له به چې کوم دی د احتشام دا خبره راکوي په دغه ځای کې چې کوم دی خبره وره مونږ نور هېڅ نه شو ویلی. ډېره زیاته مننه ګران ملګرو دا و د احتشام والد صاحب او چیرمین صاحب هم زموږ سره څو خبرې اترې وکړې دلته کې زما سره د علاقې نور هم ډېر زیات مشران او کسان چې دي هغه ولاړ دي دا دوه چې کوم دي د احتشام رونه دي مشران رونه دي دوی سره یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې ستاسو نوم دی؟ حبیب احمد. حبیب احمد
سیمه په دغه تاڼه کې ډي اس پي ډېر محترم عطاالله خان زموږ سره ناستې کوي. د 27 تاریخ په ماښام باندې احتشام د کور نه وځي، په بله ورځ باندې د احتشام لاش راځي، احتشام کور ته نه راځي. دغه مرګ څنګه وشو؟ د کور والو خبرې خو تاسو واورېدئ چې د غر نه راغورځېدلی دی، خو دا تحفظات هم ظاهروي چې یاره دې ماشوم دې هلته کې چا بوتلی دی یا ولا چا دیګه ورکړې ده. د دې رودات څه دی؟ د ډي اس پي صاحب نه هم تپوس کوو. ډي اس پي صاحب یو جهان مننه ستاسو ټیم دپاره، دا راسره راشریک کوي چې یاره د پولیس کاروایۍ تر مخه دغه مرګ څنګه شوی دی، دغه ماشوم هلته څنګه ورسېدو، پوسټمارټم رپورټ تر مخه تاسو سره څه اطلاع دی ډي اس پي صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ تاڼې ته کوریج دپاره راغلي او دا کومه واقعه چې مدین کې راغلې وه 27 تاریخ باندې دا ماشوم د کور نه بېدرکه شوی او د شپې 11 بجې د تاڼې ته مې اطلاع میلاو شوې وه چې زموږ د احتشام الحق کوم ماشوم دی دا د کور نه وتلی دی. د هغې په سلسله کې موږ مختلفو تاڼو ته اطلاعات ورکړو چې که چېرته ښکته تللی دا ماشوم، خو بیا نیکسټ ډے چې کوم 28 تاریخ ته په هغې په 1:30 بجه باندې تاڼې ته بیا اطلاع میلاو شو چې کوم بیډاګ غر دی په دغه کې د هغه لاش ماشوم لاش پروت دی. نو زموږ ایس ایچ او صاحب د مدین ایس ایچ او زاهد الله خان سره د نفرې هغه ځای ته ځان رسولی دی او بیا هغه کسان کوم چې رپورټ کړو چې زموږ ماشوم ورک دی هغې هلته کال کړي دي چې دا خو ستاسو هغه ماشوم نه دی کوم چې مطلب دی تاسو نه بېدرکه شوی چې هغوی راغلي وو نو هغې باقاعده تصدیق کړی دی چې دا زموږ هغه ماشوم دی. نو فوري طور بیا هغه ماشوم موږ دغه ځای نه پولیس په ذریعه باندې دلته چوت کړی دی او راوړی دی مدین هسپتال ته. مدین هسپتال کې د هغه پوسټ مارټم وشو، ډاکټرانو نه باقاعده موږ په موقع باندې هم تپوس وکړو او وروسته هغوی تحریري طور هم دا جاري کړل چې د ده سره څه جنسي تشدد نه دی شوی او نه د ده په جسم باندې څه تشدد نشانات شته چې یا چا مطلب دا په زور بوتلی دی یا چا وژلی دی، داسې څه خبره نشته. خو د ده دا مرګ چې دی د غورځېدو د وجې نه شوی دی. نو هغې سلسله کې هغوی د هغه پوسټ مارټم وکړو، بیا د ده نور نمونجات یې مو واخېسته چې هغه یې لیبارټرو ته لیږلي دي، مختلف لیبارټرو ته، هغه رپورټ لا نه دی راغلی. او زه بیا په خپله د دې ځای نه لاړم سره د نفرۍ هغه زګي ته کوم ځای کې چې ماشوم لاش میلاو شو ځای چې موږ وکتو نو هغې کې یو داسې یو خو داسې کمرې دي چې خطرناکې کمرې دي، یو عام سړی ورته خطی هم نشي هغې ته او چې ورته وخېږي نو خامخا د هغه د غورځېدو خطره. دویمه خبره دا ده چې هلته کې د ده داسې چپل په خپو چاینا چپل و چې د هغې تصویران موږ سره دي، موږ سره چپل موږ قبضه کې اخیستي دي چې هغې کې به ته خامخا راغورځېږي، سوال نه پیدا کېږي چې ته په هغې کې بچ شي. هغه ډېر عجیبه غوندې چپل و نو هغې دغه هم یو سبب کیدی شي چې دی په دغې کې راښویدلی وي. د دې سره سره کم ځای کې باندې چې د ده مرګ واقع شوی دی نو ما بلکل کمر وکته، هغه داسې تیره کمر و لکه د چړې داسې نوکیلي کمرې وې هلته. نو هغې کمر څه چې د ده سر لګېدلی دی نو د ده په دې سر باندې یو زخم راغلی دی، د هغې وجې نه ده بیا ډېر کوشش کړی دی، خو هغه اولنی کوم دغه چې ده خوړلی دی درس چې ده خوړلی دی نو د هغې سره د ده بیا د پاسېدو څه گنجایش نه دی شوی او ټوله یینه چې ده نو هغه مونږ چک کړه چې د هغې کمر لاندې تللی ده. ډي اس پي صاحب داسې خو هم کیدی شي چې چا دله دیګه ورکړي؟ نو دا خو اوس مونږ د غیب علم نشو لرلی چې چا به له دیګه ورکړي، خو اندازه او حقایق او شواهد داسې وایي چې دی په خپله غورځېدلی دی. دغه ځای داسې دی چې دی پکې دویم کس په هغه ځای کې مطلب دا د سړي سره تلی هم نشي او داسې څه د ده دغه مونږ پیدا نه کړل، هسټري مونږ پیدا نه کړه چې د ده سره مطلب دا څوک په لارې ملګری تللی دی. دی د کور هم یوازې وتلی دی، مازدیګر ټایم کې وتی دی او دغه ځای چې دی 10-15 منټ د ده د کور نه په فاصله کې دی، په 10-15 منټ کې سړی هغه ځای ته رسېدی شي ایزیلي، هغه ځای ته دی تللی دی. او بله خبره دا چې دی حافظ قرآن دی نو د داسې د اواره وړو سره ماشومانو سره هلکانو سره داسې تعلق هم نشته. موږ پسې هغه ټول د دغه وکتو چې دی به د چا څه ګرځېدو چا څه کېناستو پاسېدو نو داسې څه دغه نه دی میلاو شوي موږ ته چې دی یار لوپرانو وړو څه ګرځېدو. او بله دا چې د پلار متعلق موږ د هسټري راویستله د پلار هم ډېر انتهایي شریف سړی دی، نه د چا څه دښمني شته دی، نه د پوري پټي لانجه شته دی، نو نور څه دلبدي د چا څه شته دی. نو داسې
80% 90% دا خبر ده چې دا تللی دی او دا کم چپل چې د دې په دې کې راښویدلی دی او باقاعده د ده اثر چې دی دغې کمر له تللی دی او د دغې وجې نه د مرګ واقع شوی دی. ډیره زیاته مننه ډي اس پي صاحب. ګران ملګرو دا و ډي اس پي عطا الله خان صاحب زموږ سره خپل نظر د دې کیس تر مخه را شریک کړو چې دغه ماشوم په خپله دغه غر ته تللی دی بیا چاینه چپلو کې دغه خپۍ راښویدلې ده او د ده مرګ واقع شوی دی. بل طرف ته یو طرف ته د پلار او د خاندان خبره ده، بل طرف ته د پولیس اهلکارانو خبره ده. د دې تاسو څه کنکلوژن اخذ کوئ، څه نتیجه اخذ کوئ، دا زه خپل عام عوام باندې پرېږدم.